یوه ښځه یو پیر له لاړه او پیر ته یې وی چې پیر صاحب ما له داسې تعویض وکړه چې زما خاوند زما تابعدار شي او زما دې خپو له راشي او بیا زما هر یو حکم مني. پیر صاحب دغې ښځې ته وویل چې خور او تعویض خو به دله زه ولیکمه، خو چې کله زه را تعویض په یو کور کې بندومه نو له دې سره به زه د زمري د دې بریتو یو ویښته بندومه، او چې د زمري د بریتو دا ویښته ورسره زه بند نه کړمه نو بیا دا تعویض کار نه کوي. که تو د زمري د بریتو ویښته را پیدا کولی شي نو بېشکه زه به دله تعویض ولیکمه. دغه ښځه ډېره حیرانه شوه او خفه مو شوه او کور ته لاړه. 2 ورځې یې سوچ کوو چې زه به د زمري د بریتو دا ویښته د کوم ځای نه را پیدا کومه، دا خو ډېر ګران کار دی. بهرحال د 2 ورځو سوچ نه بعد دې ښځې دا فیصله وکړه چې که په هر حالتي خو زه به ځنګل ته ځم او د زمري د دې بریتو دا ویښته به را پیدا کوم. ښځه لاړه د قصاب دکان ته او 2-3 کیلو غوښه یې واخیسته او لاړه ځنګل ته او په ځنګل کې د زمري تلاش شروع کړو. لږ ساعت بعد یو زمري ولیدو چې دغه زمري د ښځې طرف ته را روانو او غړمبېدو. دا ښځه ډېره زیاته ویرېده او دا غوښه یې د زمري ته د لرې نه ورغورځوله او د دغه ځای نه راوتښتېده. زمري هغه غوښه وخوړه. په سبا بیا د ښځې 2-3 کیلو غوښه واخیسته او یو ځل بیا ځنګل ته لاړه، خو دا ځل یې چې کله د زمري ته دا غوښه ورغورځوله نو فاصله یې لږه کمه کړه، د زمري ته لږه ورنږدې شوه او دا غوښه یې ورته ورغورځوله. دغه شان هره ورځ به د ښځې 2-3 کیلو غوښه وړه او ورو ورو به د زمري ته ورنږدې کېده. اخر دا چې یو میاشت بعد د زمري ته پته ولګېده چې دا ښځه خو ماته نقصان نه رارسوي، دا خو ما له غوښه راوړي، نو د زمري به بیا د ښځې ته څه نه وي، او چې بیا به د ښځې د زمري ته غوښه ورغورځوله نو دا زمري به د ښځې د خپو له راغلو، په دې خپو کې به ورته کېناستو، د ښځې به ورته دا غوښه مخې ته کېښوده، د ښځې به د زمري په دې سر لاس راښکو، د زمري به غوښه خوړه. یوه ورځ د ښځې د ځان سره پټه قینچي ویوړه، د زمري غوښه خوړه او د ښځې پټ غونته کې د زمري د دې بریتو نه یو ویښته راکړ. دا ښځه ډېره زیاته خوشحاله وه، ډېره په خوشحالۍ باندې کور ته راغله او لاړه د پیر صاحب خواله او پیر صاحب ته یې وی چې پیر صاحب اوس راله تعویض لیکه، اوس مې د زمري د بریتو ویښته راوړو. پیر صاحب ډېر حیرانه شو او دې ښځې ته یې وی چې دا دې څنګه را پیدا کو، دا خو ډېر ګران کار دی. نو دې ښځې ورته ټوله قصه وکړه. نو دې پیر صاحب بیا دې ښځې ته وی چې اوس واوره، په تعویضونو باندې خاوندان د ښځو تابعدار کېږي نه او نه د ښځو خپو له راځي. د یو میاشت په لږ غوندې محنت باندې تا د ځنګل یو خونخوار ځناور خپل تابعدار کو، خپلو خپو له دې راویستو او تر دې پورې چې تا د هغه د بریدو نه ویښته کټ کړو، هغه تا ته څه ونه وي. نو ستا خاوند خو بیا هم انسان دی. که تو دا غواړې چې ستا خاوند ستا تابعدار شي او ستا هر یو حکم مني نو د خپل خاوند سره مینه محبت شروع کړه، د هغه خدمت کوه، هغه له الټه جوابونه مه ورکوه، نو ستا خاوند به پخپله باندې ستا تابعدار شي او ستا د خپو له به راشي او بیا به ستا هر یو حکم مني. نو دا پیغام د هغې ښځو دپاره دی کمې ښځې چې په تعویضونو پسې ګرځي، کمې ښځې چې په پیرانو پسې ګرځي او پیران له په پنډانو روپۍ ورکوي، ورته وایي چې موږ له داسې تعویض وکړه چې خواښې اوس خر ته زو سکه شمه او زما خاوند زما تابعدار شي او زما خپو له راشي. نو دا یاد ساتئ، په تعویضونو باندې څوک د چا تابعدار کېږي نه. که تاسو په خپل کور کې واقع خپل عزت زیاتول غواړئ نو د خپلو خاوندانو خدمت کوئ، دا خپله ژبه به کنټرول کې ساتئ، خاوند له الټه جوابونه مه ورکوئ، د خواښې سخر خدمت کوئ، ځکه چې د خواښې سخر مثال د مور پلاري. نو تاسو ګوره چې ستاسو عزت څنګه زیاتېږي. ډېره مننه. که پیغام خوښ شوي نو د خپلو